امریکا باقاعده د ایران او د اسرائیل په جنگ کې شامل شو. د اسرائیل د سپورټ د پاره په ایران باندې بیګا د شپې 2 بجې حمله کړې دي. درې ځونه ولا ایران ته ټارګټ کړی دي چې 14000 وزنی بمونه د ایران په غدرو ځونه ورغورځولې دي. د حواله سره ایران هم قراره جواب ورکړی دی. د حمله نه پس ډونلډ ټرمپ یو ټویټ هم کړی دی. په دغه ټویټ کې ډونلډ ټرمپ څه ویلي دي ډېر اهم اپډیټ در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره شریک کړئ. ډېر مرګري میسج سکول اپډیټ غوښتل نو امریکا باقاعده د ایران او اسرائیل جنگ کې ځان شامل کو چې بیګای د شپې 3 بجې د ایران په درې ځایونو حمله کړې ده. امریکا د ایران درې هغه ځایونه ټارګټ کړي دي کوم ځای چې ایران نیوکلیر اکټیویټي کوي، کوم ځای کې چې ایران خپل د اټم بم تیاری کوي. ټرمپ دې حمله نه پس یو ټویټ هم کړی دی چې پاغه باندې اوس مکمل خبره کو چې ټرمپ په خپل ټویټ کې د حمله نه پس ویلي دي. ټرمپ ویلي دي چې موږ په ایران کامیابی سره د ایران په درې نیوکلیر ځایونو حمله وکړه چې پکې فاردو ناتانز اور اصفهان شامل دي. جی دا درې ځایونه چې کوم دي فاردو ناتانز اور اصفهان دا د ایران درې ځایونه دي. جی چې دا ځایونه وی ول موږ ټارګټ کړی دي. زموږ ټول جنگي جهازونه د ایران فضایي حدودونو کامیابی سره را بهر شو او دا وخت د خپل کور ته رسیدلي دي. زموږ جنگي جهازونه لکه د جنگي جهازونو په ترو باندې دی دا بمونه ورغورځول د ایران په درې ځایونو باندې او دغه جنگي جهازونه وی صحیح سلامت کامیابی سره خپل وطن ته واپس راغلي دي. او موږ په ایران باندې فل لوډډ بمونه ورغورځول. فل لوډډ مطلب دا چې 14000 وزنی بمونه چې کوم دي 14000 کیلوګرام وزنی بمونه دی په ایران باندې ورغورځول په دغه درې ځایونو باندې. اوس ایران ته څومره نقصان کړی هغه طرف لرازو. خو مزید ډونلډ ټرمپ خپل ټویټ کې ویلي دي چې زه د امریکن واریر ته مبارکباد ورکوم لکه د امریکا ملټری یادای او په ټوله دنیا کې د امریکا ملټری ونته بل ملټری نشته او اوس د امن وخت دی. مطلب د حمله کوي اوس په امن شروع شي. جی حمله شروع کړي جنگ هم د شروع کوي. اوس وایي چې ټرمپ ویلي دي چې اوس د امن وخت او د تاسو د اټینشن ډیره مننه. په خپل ټویټ کې دا هم ویلي چې تاسو د اټینشن مطلب تاسو د ما ټویټ له دومره اټینشن ورکونو دا غیر ډیره زیات مننه. خامخ کې ګوره چون کې مخ ټرمپ ویلو چې 2 هفتو په ایران باندې حمله نکوم او 2 هفتې پس په فیصله کوم چې آیا زه په ایران باندې حمله کوم او کنه. خو بیګای په اچانک په ایران حمله کوم مطلب یو قسم له ایران سره دوکاو کا چیټینګ ور سره وکړو. پهله ایران په دې خبره کو چې ایران هم لګ ریلیکس وي زه 2 هفتې خو د امریکای سپت نه لګي. خو بیګای د شپې په 2 بجې اچانک په ایران باندې حمله کړې ده. یو طرف ته امریکا وایي چې موږ د ایران نیوکلیر سایت تباہ کړی دی او بل طرف ته ایران میډیا وایي چې موږ خپل د ایران میډیا ایران وایي چې موږ خپل ساز و سامان دغه درې ځایونو نه بل ځای ته منتقل کړو. موږ ته پته و چې امریکا حمله کوي یا موږ له پته و چې دوی موږ ته نقصان راکول شي نو موږ د خپل نیوکلیر سایټونو ځایونه بدل کړو چې کوم ځای کې موږ دغه پروګرام او دغه ځینه مو پروګرام وشت کړو بل ځای له موډل. اوس دې کې حقیقت شته کنه دا براتلونکو ټایم کې پته لګي خو ایران وایي چې موږ سیف یو. د امریکای چې دا کمی حمله شوې دي کې ایران امریکای موږ ته نقصان نه درا کړي نه زموږ چې کوم نیوکلیر ویپنز دي یا د موږ سره کم هتیار دی غیله هیڅ قسم نقصان نه دی ور کړي او نه زموږ د ایران څخه پکې څوک پکې وفات شوی دی. جی بل طرف ته ایران اوس په اسرائیل مزید شریکونو زیاتول ولده او ایران ویل چې موږ به اوس د امریکای ځایونه هم ټارګټ کوو. د امریکا اډې کم چې په عرب ملکونو کې دی هغه اډې ورته موږ ټارګټ کوو او ماهرین دې حواله سره وایي چې کېدې شي اوس ورلد وار 3 هم شروع شي او چاینا او رشیا هم په دې کې خپل ریاکشن واخلي او چاینا او رشیا هم خپل ریاکشن دې حواله سره مخې لراشي چې چاینا او رشیا به اوس د ایران سایت اخلي کنه امریکای له وسوي او کړه دا براتون کې ټایم کې پته لګي. خو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کترو زیات مننه. والسلام.